أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سورة يونس 87 نمبر آیات. په دې 87 نمبر آیات کې د بنی اسرائیل یو خاص واقعې ته اشاره ده او په دې کې دې ته اشاره ده چې په مشکلات په ټیم کې د مشر لپاره لازمي ده چې د کشرانو د مستقبل لپاره منصوبه سازي وکړي. نو دې ځکه کې د موسی عليه السلام د کوم واقعه چې روانه ده نو دا هغه صورت چې کله فرعون ته پته ولګېدله چې زما د خدایي نه چې کم انکار شوی دی او کم مخالفت روان دی نو د دې بنیاد په جماعتونو کې دی. ځکه چې په جماعتونو کې د یو الله تعالی بندګي کوي او منځونه کوي. هلته کې بني اسرائیل خپل منځونو کې هغه اسلامي معلومات یو بل سره شریک کوي. نو ټول غوسه یې جماعتونو ته راوچته شوه. د دې کوم عبادت خانې چې وي او دوی دغه ټول عبادت خانې ورله ورانې کړي او سخت اعلان جاری کړ چې په مصر کې به د بني اسرائیل عبادت خانه بیخي نه پرېږدي. نو په دغه ټیم کې موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه. وحی په ذریعه باندې الله تعالی موسی علیه السلام ته د هغه ورور ته هارون علیه السلام ته وښودل چې بني اسرائیل ته نوې حکم دا واوروه چې د مصر کې تاسو چې کوم کورونه نوي جوړوئ دغه مخ قبلې طرف ته واړوئ او دغه کورونه د جماعتونو کار هم واخلئ. منځونه به دغه کې کوئ خو منځونه به قضا کوئ نه. دا حکم په داسې وخت کې راغی چې د دې نه وړاندې د دوی په مذهب کې د موسی علیه السلام زمانه کې هم او د هغې نه وروسته هم د دوی په مذهب کې دا مسله وه چې د بغیر د عبادت خانو نه په کورونو کې مونځ کول جایز نه و. د دې امت چې کوم شپږ خصوصیات دي نو یو پکې دا ده چې وخت د ضرورت کې په هر ځای کې مونځ کولی شي. لیکن د بني اسرائیلو شرعي مسله داسې نه وه هغې به خاص به عبادت خانې ته به مونځ رساوه بل ځای کې نه کېده. نو الله تعالی دوی ته حکم واوراو چې تاسو په خپلو کورونو کې دننه مونځونه شروع کړئ خو مونځ پرېږدئ نه. ځکه د سختو حالاتو نه د وتلو دپاره مونځ بنیادي څیز دی چې کله مونځ نه کوي نو حالات بیا خطرناک حالات بیا سمیږي نه. نو الله تعالی وایي اوحینا موږ وحی وکړه الی موسی علیه السلام ته واخیه د هغه ورور ته ان تبوأ لقومکما چې تاسو تیار کړئ د خپل قوم دپاره بی مصر په مصر کې بیوتن کورونه نور کورونه تیار کړئ وجعلوا او وګرځوئ بیوتکم کورونه خپل قبلتن په طرف د قبلې باندې قبلې ته برابر کړئ چې منځونه پکې اساني. په قبله کې لږ غونته کې باس دی چې دغه ټایم کې چې کوم کورونه ساز شي نو کومې قبلې ته برابر شو بیت المقدس ته برابر شو که خانه کعبې ته نو زیات راجح قول دا ده چې دغه زمانه کې هم د دوی قبله خانه کعبه او خانه کعبې طرف ته دا برابر شو. واقیموا الصلاة منځ قایم کړئ یعنې منځ به بیخي پرېږدئ نه. جماعتونو کې مه کوئ ځکه چې حالات د یري دی خو منځونه په کورونو کې قایم ساتئ. وبشر المؤمنین او زیری ورکړه مؤمنانو ته. څه چې زیری ورکړه نو زیری د دې خبرې ده چې دا خلک د فرعون نه سخت تنګ شوي د فرعون غر کېدل او د فرعون نه خلاصېدل د یو لوی خوشخبري و د هغې زمانې. نو خوشخبري دا ده چې ستاسو دښمن به هلاک کېږي تاسو به کامیابېږئ. د دې ظالمانو نه به الله تعالی نجات او خلاصې درکوي. بل دا زیری مؤمنان ته واوروه چې داسې به کېږي. وقال موسی نو ویل موسی علیه السلام ربنا ای رب زمنګه انک یقینا تا آتیت فرعون ورکړی دیو فرعون ته وملئه د هغې مشرانو ته زینتا خایس د دنیا شان شوکت او عهدې دی ول ورکړي و اموالا او مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. ربنا ای رب زمنګه لیضلوا دې دپاره چې دوی ګمراه شي یعنې انجام یې دا شو چې ګمراه شو د دې مالونو په وجه باندې ګمراه شو عن سبیلک ستا د لارې نه. ربنا ای رب زما ربنا اطمس علی اموالهم ای رب زمن هلاکت راولي د دې په مالونو باندې مالونه یې هلاک واشدد او سختی راولي علی قلوبهم د دې په زړونو باندې سختی دې دپاره چې کله د عذاب علامات ویني چې چېرته کې نرم نشي ایمان را نه وړي او د عذاب نه محفوظ پاتې نشي. فلا یؤمنون چې ایمان را نه وړي حتی یروا العذاب الالیم
تر هغه پورې چې ویني عذاب دردناک عذاب صبر یقیني لیدل نه چې هغه پورې ایمان نصیب نشي او عذاب په خپل سترګو وین را نازل شي. د دې کې د موسی علیه السلام د دعا ذکر دی، د خیرو ذکر دی چې کومې د فرعونانو په مقابل کې کړی وي. فرعون په مقابل کې چې موسی علیه السلام کوم الفاظ استعمال کړي کوم خیری کړي دي، دا غي خلاصه دا ده چې د فرعونانو بغاوت او د اسلام دشمنی سر د دنیا شان شوکت په وجه باندې جوړه شوې ده چې دوی سره مالونه دي، هغه مالونو په وجه باندې دومره غرور راغلی ده چې د خدای دعوی کړی ده او خلک وسره ولاړ او بنی اسرائیل چې غریب خلک دغه ته بيخي په نظر باندې نه ورځي. دویمه دا ده چې موسی علیه السلام ویل ربنا لیضلوا عن سبیلک، ای رب زمونږه نتیجه دا ده چې د خلک گمراه کوي د ساره لارې نه. د لیضلوا کې لام د عاقبت او د انجام په معنا سره ده. د دې مطلب دسی دی چې د دنیا اکثری خلک چې کم دي نو د دوی خیال دسی چې څوک مالدار نو دا قیمتي سړی او دا گمراه نشي کېدی ځکه چې الله تعالی ته مال ورکړی، او چې کم سره مال نه نو دوی خیال دی چې کنده کس خطا سړی دی ځکه چې الله تعالی ول مال نه ورکړي. معرفت القرآن ذکر کړی دی چې اکثری خلکو خیال دسی چې مالدار خلک په حق ښکاري، اگر کدا څومره په باطل باندې شي خو دوی خیال دی چې کدا په باطل باندې وین به الله تعالی مال نه ورکولي او په دې باندې نه پوهیږي چې مال ورکول دا د هغه د حق پرستی دلیل کې دی نشي. نو موسی علیه السلام ول چې دوی ډیر مالدار شوی دي، مال دولت یې سیوا شوی دی. په هغه زمانه کې فرعون او مصر د دنیا ترقی یافته ملک، دا هغه انجام دا چې خلک دې ته ګوري گمراه کیږي بیلاری کیږي. نو ارب زمنګ هلاکت را وارد دي په مالونو باندې. نتمس توماس چې کوم دی نو دا شکل بدلور ته ویل کیږي، حقیقت بدلور ته ویل کیږي او مسخ کېدل ته ویل کیږي چې شکل وران شي بل شي ته جوړ شي. نو دا معنی حقیقي ده او همدغه شاند کې د موسی علیه السلام په زمانه کې د فرعون د مالونو سره دغه شانت کې وشول. امام قتاده رحمه الله ذکر کړی دی خپل تفسیر کې چې د فرعون په زمانه کې چې کمی پیسې وي، نقدي پیسې وي، مالونه او دولتونه ټول نه ګټه جوړې شوې. معرفت القرآن لیکلی دی چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې مصر کې یو تیلی برآمد شوله چې په دغه تیلی کې د فرعون د زمانې سامان پکې پروت او چې کله دا تیلی وکتلی شوه نو برې تیلی کې دننه د بادامو دانې وي ګټه شوې او د چرګو انډې وي پکې چې دا دواړه ګټې شوي وي او پکې پرتې وي خو ډېر مقدار باندې وي. د ښکاره علامات دي چې دغه زمانې ټول مالونه او دولتونه د دې نه ګټې جوړې شوي. واشدد علی قلوبهم او کلکوال راولې دوی په زړونو باندې فلا یؤمنو چې ایمان را نه وړي. د دې ظاهري معنی دا ده چې ګنې ایمان را نه وړي، لیکن په دې کې یو سوال لږ د پیغمبر شان خدای چې خلکو ته مهنت کوي چې خلک ایمان راوړي د عذاب نه بچي. لیکن موسی علیه السلام دعا کې وایي چې زړونه ولا سخي فلا یؤمنو چې ایمان را نه وړي تر دې پورې چې دوی عذاب دردناک ویني. مفسرین د هغې جواب ذکر کړی دی وایي دا اصل کې موسی علیه السلام ته وحی په ذریعه باندې ښودلی شوي وه چې دې خلکو زړونه الله تعالی دومره کلک کړي دي د ګناهونو جرمونو په وجه باندې چې ایمانی په قسمت کې نشته. نو موسی علیه السلام د هغې احوالو ذکر په خپل دعا کې وکړو. داسې معنی نه ده چې زړونه دې کلک شي، بلکې معنی یې دا ده چې زړونه کلک شوي د مخکې نه ایمان نصیب نه راوړي. او ځینې علماو ذکر کړي دي چې دا هغه وخت موسی علیه السلام د الفاظ استعمال کړو فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم چې کله موسی علیه السلام د دوی د ایمان نه بیخي مایوسه شو. موسی علیه السلام د دې د ایمان لپاره ټولې لارې ولټولې لیکن هېڅ ځای کې هم موسی علیه السلام کامیاب نه شو. موسی علیه السلام مایوسه شو نو د نوح علیه السلام په شان خیریه وکړلې څنګه چې نوح علیه السلام کړي وي په نورو ځایونو کې به راشي. قال نو الله ورته وویل قد اجیبت دعوتکما، یقینا قبول شوه دعا ستاسو د دواړو کومه د دوه دپاره راځي. نو دې ځای کې دوه کسان دوی ځکه وشي یو موسی علیه السلام دی او بل اوس هارون علیه السلام. دعا اگر چې موسی علیه السلام غوښتل لیکن هارون علیه السلام په هغې باندې امین وایو نو د دعا نسبت دواړو ته وشو او دا داسې ده لکه را دعا چې دواړو په شریکه باندې کړي. تفسیر ابن کثیر دې ځای کې یو قول نقل کړی دی او د هغې نه بعد تفسیري مسله ذکر کړې ده وایي چې دې ځای کې امین هارون علیه السلام ویلی دی
الله تعالی وته وایي تاسو ردوانو دعا قبول ده او دعا موسی علیه السلام کړی و وې دې نه معلومیږي دا چې بچا په دعا ته امین وې دغه دعا د ستې ته چې په خپل باندې کړی وې بدغه حواله سره تفسیر ابن کثیر لیکي چې مانځ کې امام چې کله ولد ضالین وې نو خلک پړه کې پټو سره امین وې وې دې امین د څه کمال وکړ چې دا د څه وګرځوله چې ګویا د امام چې کومه سورته فاتحه ویله سورته فاتحه خو سره دعا ده نو دغه دعا هو به د شوله کې د مقتدیانو چې هم ویلي بس دوی ته نسبت وشو او دا فاتحه مشترکه شو شریک شو وې دې نه دا مسله معلومه شو دا تفسیر ابن کثیر د دې ځکه په تحقیق کې لیکلي دي نو الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وایي چې د دوه دعا قبول شي فاستقیما نو دوه کلک شي پس شي باندې کلک شي په دعوت باندې کلک شي دینی مسائل پر رسول باندې خپل کار جاری وساتي دعوت تبلیغ باندې کې تاسو کلک شي زکه کلک شي چې علماء لیکلي دي تاریخ په حواله سره د مستند او روایت په حواله سره چې کله د موسی علیه السلام دا دعا وکړه نو دا دعا صریح کله بعد قبول شو صریح کله بعد د اثار رسرګن شو او د فرعون په مالونو مندا قسم مذهبونه شروع شو نو د صریح تو کال پر انتظار کول د یو سیس دی د یو صبر غواړي استقامت غواړي نو چې کله دا صریح کال تیریږي نو تاسو کار کې نو موسی علیه السلام ته هدایت پاس دقیقه تاسو کلک شي په خپل کار باندې خپل منصب باندې یعنی تاسو چې کوم د دین د لپاره کوم کار کاو دعوت هم چلاو هغه دعوت جاری وساتئ دې ځکه کې سوال دی چې مخکې نه خو موسی علیه السلام ته پته لګېدلی و او موسی علیه السلام دوام غوښتلی و چې دا خلک ایمان نه راوړي دا خو کلک خلک دي نو اوس دې ځکه کې د دعوت څه فایده شوه په دعوت باندې کېدلو څه معنا شوه جواب د معرب القرآن نه دی دا ذکر کړی دی د نور تفسیرونه نقل کړی دی چې دعوت دوه فائدې دي یو فائدې دا یو فائدې د داعی لپاره ده او بل فائدہ د خلکو لپاره ده نو که خلکو د دعوت قبول کړي نو خلکو ته فائدہ ورسېده که خلکو قبول نه کړي خلکو ته فائدہ ونه شوله لیکن اسو چې دعوت چلای نو ته فائدہ ملایويږي نو ته پورا بدله ملایويږي اجر ملایويږي نو دی وایي مثال لکه سړی یو ځای کې په تنخواه باندې ناست او خواږه خالص وګ راضي نو ام تنخواه یوړي خالص وګ ناراضي ام تنخواه یوړي بس دغه کار دغه ځکه کینه او ډیوټي وکړه نو داعی کار چې کوم دین دعوت چلول خواږه سو کې منی که سو کې نه منی نو که چا و مانو چې فائدہ خلکو ته وشي که چا ونه مانو نو داعی خپل ډیوټي وکړه هغه خپل اجر او ثواب ته ملاوي شي نو فاستقیم تاسو کلک شي خپل دعوت باندې دعوت په فائدہ نه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون او تاسو په تابعداري نه کوئ د هغه کسانو د لارې د هغه کسانو لا يعلمون چې هغه پويږي نه پس شي باندې نه پويږي کم خلک نه پويږي او دغه بلاره باندې بتل نه نو دې ځکه کې درې اقوال مشهور دي درې وانه اقوال خلاصې وده هغه دا چې لا تتبعان تتابعداري مکه وسبيل الذين لا يعلمون د لارې د هغه کسانو چې هغه نه پويږي د صبر په حقیقت باندې چې په صبر کې څومره فائدې شته او په سخت کې بدین باندې کلک پاتې کېدل خپل کار جاری ساتل بدی کې څومره اجر او ثواب دي څومره حکمت پکې دي نو ډېر خلک بدی باندې نه پیږي چې نه پیږي نو هغه جلبازي نه کار اخلي چې په الحال دي کافران هلاک شي او په الحال دي رسی وشي لیکن تر جلباز خلکو مرګرتیا مکه ودا مطلب شي یا دویم احتمال پکې دا دی چې ته تابعداري مکه د هغه کسانو لا يعلمون چې هغه نه پويږي څه مطلب پس شي نه پويږي هغه په دې معنی نه پويږي چې د الله تعالی وعده رښتونی دي د الله تعالی دین دشمنان به هلاکیږي او نیکان خلک به کامیابیږي په دې رازونو باندې خبر نه دي نو دا خلکو خبره تمام دغه تابعداري مکه